الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي رواه الترمذي عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. طول ملګری درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ټولنا مخکې خدا خپل د اکابرینونا خپل مشایخونا د بخانه درخواست کوما مشران ناستی دا غوی دوړان دی بیان کول خو ډیر لري خبره ده تشي خبري کولم ګرانی جمی موسم دی و ما رو خلی را روان دي دعاګانې کوي چې الله پاک دې څه خبرې لچ راغلم چې دا په خیر خیریت سره وشي بیانونه خو مشران نغلی غیبه کوي ان شاء الله. ټولنه مخ کې تاسو ته ډیر زیات مبارکباد درکوما د دې عظیمه ادارې سرپرستان حضرات د دې منتظمین خاص طور باندې زمون د والد مرحوم ډیر ګران او قدرمن ملګری محترم حاجی فهیم صاحب دامت برکاتهم العالیه او دارنګي د دې ادارې روح روا او د دې ناظم تعلیمات حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه او زمونږ ډیر محترم او ګران ملګری محترم مولانا داود الحسن صاحب او تمام اساتذه کرام ټول د ډیر زیات مبارکباد ورکوما په دې کامیاب محفل او په دې کامیاب تقریب باندې او دارنګي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکو عظیم الشان مجموعه تکمیل د پرسیدو باندې مولا کریم د استاسو د سعی په خپل دربار عالی کې قبول فرمایي او دارنګي هغه طلبه عزیز تا چې هغه د دین رستا د طلبه بجای علما با باغی باندې اطلاق کیږي مراد زما هغه معزز ملګری دي هغه رونه دي چې هغه ته بوست ستاره فضیلت پسر کیږي او هغه د ختم بخاری بلکې د درس نظامی تکمیل او هغه ته دیم ډیر مبارکباد شي او تاسو راغلي دغه څومره رشتہ داران خپل خپلوان سرپرستان او تمام مؤمنانو ته ډیر زیاتې مبارک شي. زما عزتمندو یو حدیث ما ولوستو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا دین په ابتدا کې غریبو غریب په آسان الفاظو کې ناآشنا و خلق د دینه بلد نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې د دین دعوت شروع کو نو په هغه وخت کې مخالفین هم ډیر زیاتو په دې باندې راتلون کې او عمل کوون کې ډیر کم وو. په ابتدا کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او داغه صحابه کرامو ډیر زیاتې سختي تیر کړې وي ځکه یو ناشنا شی چې کله هم پیش کیږي نو د خلکو بزرونو کې قسمه قسم شکوک او شبهات هم مخالفین هم پیدا کیږي د الله د طرف نم ازمایشی طور باندې حالات مشکلات او طرف تزي نو ان الدين بدأ غریبا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې د دین ابتدا داسې په غربت کې بناشنای کې شو وسيعود كما بدأ لیکن عن قریب بیا د زمانه را روانه ده
چې بیا به دا دین ناشنا شي خلکو ته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مهنت باندې الله پاک دین په تمام عالم اسلام کې خور کو. خو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دې مبارکې وینا مطابق داسې وخت به بیا راشي چې دین به خلکو ته بیا ناشنا شي. دا غا ناشنا کېدو علماء مختلف صورتونه لیکلي دي، تفصیل ته نشو تللی. فطوبى للغرباء، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وی شاباش دی وی، مبارکی دی وی دغه قسم دیندار او خلق لا چې غي د دین د ناشنای او غربت په دور کې په دین باندې عمل کوونکی او چلیدونکی. اوس دا غربا سوکتی هم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما په طریقو کې چې خلکو کم فساد او بگاڑ راوستي او خلکو زما طریقې پریخي، د دې د اصلاح کوشش کوونکی د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په مبارک سنتو باندې خلق راوستون کې خلق دا غربا دي، دا د مبارکباد او د مبارکۍ مستحق دي. دا هغه زمانہ ده چې اکابرین علماء کرامو لیکلي هم دي او ویناګان هم کړي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مبارکي طریقې د مسلمانانو په خپل ژوندۍ کې ډېر زیاتې کمی او کوتاهۍ طرف ته تللي. الله تعالی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته صرف تمنځ او دست لپاره نه را لېږلی. د مونځ خپل اهمیت ته خپل مقام دی، د هغې نه انکار نشته. د روجې، د زکات، د حج، د دې فرایض او د عباداتو خپل مقام دی، فضیلت دی. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د امت لپاره اسوه حسنه بهترین نمونه ده. د خوشحالۍ په موقع باندې هم، د غم په موقع باندې هم، د ژوند په موقع باندې هم، د مرګ په موقع باندې هم، د ناستې ولاړې او د کېدو خوراک سکاک، حتی کې بیت الخلا ته د تلو راوتوم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام امت له نمونه ورکړې ده. یو کافر حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ته دسی د پیغور غونې په جوړ باندې خبر وکړه کنه تاسو د عملګری شي دې تاسو ته دسی وړې وړې به خوند غونې خبرې خي. نعوذ بالله من ذلک. صحابه کرام خو بدین باندې ډېر غیور او ډېر غیرتمنو، هغوی به د دین په چلیدو کې شرم نه کو. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ته ډېر زیات په غیرت وی او زمونږ نبی خو مونږ ته دا هم ویل دي چې استنجا په پس طریقې باندې کې سو لوټي په استنجا کې استعمال په کومه طریقې به استنجا کې، او دا خوبی د دې دین دا کمال دی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د ژوند چې هر طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تعالی را کړی ده. د دې حدیث پرانا کې مولانا منظور احمد نعمانی سے معارف الحدیث یو بهترین کتاب دی، د عوامو د پاره مفید دی، علماو د پاره. هغه د دې په ضمن کې چې سلی کړي دی هغه تاسو ته اورم. وی امت کے اس عمومی فساد کے وقت اصل اسلام پر قائم رہنے والے جو وفادار امتی اس فساد و بگاڑ کی اصلاح کی کوشش اور بگڑی ہوئی امت کو اصل اسلام کی طرف لانے کی جدوجہد کریں گے، ان کو شاباش و مبارکباد ہے. بیامخ کی وہی ایسے فساد عام کے وقت میں جو با توفیق بندے اصل اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و سنت سے وابستہ رہے اور امت کی اصلاح کی فکر و کوشش میں حصہ لے، وہ لشکر محمدی کے وفادار سپاہی ہے. انہی کو اس حدیث میں غربا کہا گیا ہے اور زبان نبوت سے ان کو شاباشی اور مبارکباد دی گئی ہے. خلاصہ دا چې کم خلق د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا غدین د دوباره ژوندي کولو د پاره کوشش کوي، دی خلکو دلا په دې حدیث کې مبارکباد ورکړل شوی دی. نو زما پیغام په دې مجلس کې زمونږ تمام ملګری علماء کرامو ته او دارنګې خاص طور باندې اوس چې کوم فضلا دي دوی ته دا دي چې ستاسو په علم کې وي تقریبا یو کال نه وړاندې د کوزي درشخیلې سره درد لرونکو مسلمانانو د غم او خادۍ
چې کوم رسومات من او تاسو کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د طریقو خلاف راننوتی دي داغه خلاف کوشش شروع کړل. الحمدلله کوششونه په مختلف میدانونو کې حضرات علماء کرام هم لګیا دي، تبلیغی حضرات هم په مختلف طریقو سره کوششونه ټول خپل مهنت کوي. خو د دین د کار د پاره چې انسان په هر شکل کې به اخلاص سره مهنت کوي داغه حوصله افزایی پکار ده، داغه ملګرتیا پکار ده او د دې شاباشه او مبارکباد مستحق جوړېده پکار دي. د دې تحریک اول بنیاد چې چا یې خودل او په کوزه درشخیله کې نو مختصر تاسو ته داغه خلاصه ما زمون خاص طور باندې علماء کرام او ملګرو ته چې په ابتدا کې داغي ذهن ته دا سوچ راغی چې یاره دې رسمونو رواجونو موږ ډېر زیات ستړي کړو او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ساده طریقې ډېرې خوي خدای نه ډېر لري لاړو او خبره نورم مخکې روانه ده. کم رسومات شروع شوي دي هغه ما او تاسو ټولو ته معلوم دي او خبره کم طرف ته روان ده، دینم خبرداري. خو ابتدا کې داغه د پاره آغاز د کوزي درشخیلې به یو جماعت کې وشو. بیا غي زما سره صلاح وکړه چې یاره د دې محفل د علماو ته د بیان د پاره شکر اولو چې هغه د موقع محل مناسب خبري وکي. نو ما وی ته زمونږ ډېر درون او ګران محترم مولانا سمیع الله صاحب د سمبټ چې حضرت تشریف فرما ده هغې له ما مشوره وکړه چې تاسو د هغوی خواله ولاړ شو، هغوی ته به درخواست وکړو نو د موقع محل مناسب به موږ ته رهنمایي راکړي. خو بیا چې معلومات وشو نو هغوی په هغه وخت کې سفر باندې وو نو بیا هغه ذمهواري دوی زما په سر واچوله. موقع مناسب محل یو څو خبرې اترې وشوې او نور علماء کرامو هم دا خبره ذهن ته واچولی شوه او عوامو ته تقریبا ټولو دې ته ها وکړه او قبول یې کړه چې او دا خبره مخکې چلول غواړي. بیا د هغې دپاره دې مخلصین حضراتو کوشش وکړو د تحصیل مټه په سطحه باندې په مختلفو کلو کې مختلفو علاقو کې د هغې دپاره پروګرامونه وشو او سحده پورې خلک عملی طور باندې په هغې باندې راغی. سحده پورې لا ډېر لوی میدان پاتې دی او د هغې دپاره ډېر کوشش او کړاو پاتې دی. خاص طور باندې زمونږ چې کوم علما ملګري دي د هغې دپاره ډېر لوی میدان او لوی کوشش پکار دی. بیا د تحصیل مټه په تحصیل کې هلته کې باقاعده د تمام پارټۍ مشران هم راغونډ کړی شو، هغوی ته هم دا پیغام کېښودی شو او علماء کرام هم راغونډ کړی شو. مخکې اراده د دوی دا ده چې د دې روژې نه مخکې د تحصیل مټه د تمامو علماء کرامو ښه په اعزاز سره یو تقریب کېښودلی شي او دوی ښه مفید تجاویز هم راکړي او عملی طور باندې د میدان ته کلک هم شي. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو د دې تحریک آغاز زمونږ داسې مسلمانانو ورونو کړی دی چې هغوی برای راست د مدارسو سره او د علم د طبقې سره وابسته نه دي. خو دا کار اصل کې زمونږ ده، ذمهواري زمونږ ده. الله پاک دا ذمهواري د هغوی په ذریعې سره موږ ته اسانۍ نو پیغام صرف او صرف دا دی. زما خیال وخت ما ډېر واغستو، الله پاک ته ما ته معافي وکړي. او پیغام صرف او صرف دا دی چې څومره علماء کرام حضرات په دې مجلس کې شریک دي هغه ټولو ته درخواست دی چې هر کله د خیره سره دا پروګرام کېښودلی شو نو تاسو ټول به هغې کې بھرپور شرکت وکئ او د نبی کریم مقصد صرف او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مبارک او آسانې طریقې راوستل او د دې فضول رسوماتو او بدعاتو د هغه خرافاتو د مشکلاتو نه ځان وښکلی. الله جل شانه دې زموږ دا ماتې ګوډې خبرې خپل دربار عالی کې قبول فرمایي. زه بیا د مشرانو نه معافي غواړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.